اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه اسرار د دوبۍ نه حاضر یم. کتونکو مونږه نن زمونږه ډیزرټ سفاری بیلی ډانس پروګرام دی او دا مخامخ تاسو ګورئ چې کوم دی نو دا ګاډي ولاړ دي زی تاسو ته خیمه دا چې کوم دی نو زمونږه ګاډي چې کوم ډیزرټ صحرا ته سرجي صحرا ته چې کوم دی نو روان دي. دا زمونږه رهایش دی او دغه چې کوم دی نو زمونږه هوټل دی په کوم کې چې مونږ دلته کې پاتې کېږو. دغه هوټل تاسو ګورئ چې کوم دی نو دغه هوټل کې دا زمونږه ایکسلسیر هوټل دی په ریګا روډ باندې او دلته موږ چې کوم دی نو دا ګاډي دي موږ سره په دې ګاډیو کې چې کوم دی نو موږ روان یو. مخکې به بیا تاسو ته موږ ښایو چې زموږ ډیزرټ دغه چې کوم دی دا څنګه دی. دا صحرا کې هغې باندې مونږ ځو. دا مخامخ د ښکاري دا شین دا زمونږ هوټل دی ایکسلسیر هوټل دی په ریګا دوبۍ کې. دا ورسره بیا پخوا کې چې کوم دی نور بلډینګز دي او زمونږ سفر روان دوا دی دوبۍ هسې هم دی دغه انتها دا د انجینرینګ روان یو زو به د خیره سره انشاءالله. دا تاسو ګورئ کتونکو ها دا موږ سره مخکې چې کوم دی نو زمونږه ASD ایریا سیلز ډایرکټر د خیبر پښتونخوا او ورسره ګلګت بلتستان هم نه د چین هم څه علاقې چې کوم دی نو د قبضه کړي دي. بهر حال مطلب دا ده چې دی ناست دی د داود نو دی ناست دی ورسره دلته کې زمونږ د په بریتو باندې تاسو ګورته به وایي چې دا ټول عربیان دی یارۍ او نور که د ایمان تپوس دې وکړو نو پیسې بیخي ورانه جاړه ده. دا زموږ سره اکرام خان دی او دا زموږ سره اشفاق باچا صاحب دی ولی الرحمن. یو ځل سره ته په نوم کې غلط شوی خو بیا به نه غلطېږم او زه په خپله باندې چې کوم دی نو اصرار یم هلکه ډرایور ستاسو ته کوم دی سر ثوابی اماجي دا د ثوابی دی د کره پښتنو د علاقې دی او مونږ روان یو د دې ځیږي نه ماحول چې کوم دی نو ګرم دی. دا تاسو ګورئ دا چې مونږ د دې ځیږي نه روان شو ډیزرټ صحرا ته نو کوم پوینټ ته به ورسو واپس لومبۍ بجې موږ ځو اویر میټینګ پوینټ 40 منټ د دې ځیږي نه لګي دوبۍ نه 40-45 منټ. دا نه پس به تاسو په ټیرونو کې هوا کمه کوي او جی او بیا به مونږ ته لکه مطلب دا چې په شګو کې سفاری درکو منډې راکوي او جی او خو دا سفاری به داسې چې دا یو طرف کیسې ولګي راولګي هم خیر دی زه برابر ده ټیک ده دغه ته به ګزاره کوم چې بیا راشو بیا به دغونه ورکوو په تندرې مه لګوه او بیا چې کوم دی د دغې نه پس به بیا مونږ دغه ته لاړ شو دی چې واپس راشو تو ته د کیمرې د خوله دی ولی رحمان صاحب دې طرف ته ولې که صبر وکړه مړه دا زه مخکې د دې سره خبره کوم که نه نو هلته چې کله مونږ دغه کیمپ ته راشو نو په کیمپ کې مونږ ته سره کولی کېږي دا کیمره د غریبانو زمونږ سره دوه کیمپونه دي. یو کیمپ کې که چېرې تاسو د شګو بایک چلول غواړئ په شګو کې نو د هغه چارجبل دي او که چېرې تاسو کیمل رایډ غواړئ نو کیمل رایډ ستاسو په پیکیج کې انکلوډ دی. شارټ رایډ به د سرکل دننه ستاسو دپاره فری دی ټیک شوه. او اوس مونږ دا روان شو دا اشارې هم دلته ډېرې زیاتې عجیبه دي او دا کیمرې دی اوس وایي زموږ مشر چې کوم نه پته نه لګي نو هغه چې کیمرا چاته راغی چې هغه چې کیمرا هغه ته نشته هغه پکې برید ته وایي شپاق باچا تپوس کوم ځای کې ناست دی. شپاق باچا وایي جی تا د دوبۍ ټور ته چې کوم نه په کم نظر باندې ګورې ولا قانون د دعوت تکافل چې کوم کمپنۍ تکافل دی ډېر وایا دا ټور چې کوم نه دی ته په نظر کولو ځکه چې دا یو دنیا
ایکسپور کول دي او الحمدلله زما دا څلورم ټور دی او بالکل انجوای کوم موږ د تکافل د سینیئر منیجمنت خصوصا د ابرار صاحب چې کوم زموږ A3 صاحب دی د هغو شکریه ادا کوم او تکافل زه هر چا له دا دعوت ورکوم چې تکافل دې جوین کړي که جوین کوي نه نو کم از کم ځان او خپل خاندان دې بچ کړي ځکه چې دې کې یو تحفظ دی بس مشرانو چې سوي زما داسې اتفاق دی او الحمدلله ټور ښه انجوای کوو سهار نه د بیګانو سره تګ سوران جلګه سم مسله خو نشته نه بالکل الله مو کساته دا کوم روډ دی جانانا دا ایرپورټ روډ دی دا ایرپورټ روډ باندې موږ روان یو وګوره دا کار کوي ایرپورټ روډ دغه دوبۍ ایرپورټ ته دغه چې مخامخ تاسو ته ښکاري باقي چې کوم نه دا دوبۍ میټرو سټیشن دی دوبۍ او بیا پارکینګ ایریا د میټرو سټیشن سره دا ګاډي چې کوم اندر ته ودرېږي دا د دوبۍ په دغه انداز باندې پارکینګ لاندې دی بیا پره وګوره او دا یې ورسره چې کوم نو میټرو سټیشنز دي چې دلته څوک راځي او ځي نه بس خپل ګاډی ودرېږي او بیا چې کوم دی نو چې چېرته ځي په میټرو کې واپس راځي ګاډی سیف اینډ ساوند ولاړي او بیا ځي او ګاډی هغه دی روان دی بره هغه سر باندې او دا سټیشن دی دقه ورسره چې کوم دی کار پارکینګ جوړ شوي دي وسپنو بره هم دي لاندې هم دي دوبۍ لکه شاهدي ته شوي وو دوبۍ کې زموږ سفر روا دوا دی مخکې ته تګ دا ګرینري دا مخامخ غرونه او دا چې کوم دی دا ایرپورټ ته او د مختلف ټرمینل دغه جهازونه ښکاري زموږ په پاکستان کې ایرپورټونه چې کوم دی هغه دومره بند کړي خلک ډانګونه او ټوپونه وایي چې هغه به جهاز وینم او دلته تاسو وګورئ جهازونه چې کوم دی دغه مخامخ ولاړ دي هغلته وګورئ لکه څنګه چې په دې عام روډ باندې ټرکونه ولاړ دي دغه شانته چې کوم دی دلته جهازونه ولاړ دي دا د بار نو څوک هلته کې جهاز نشي لیدی کوم چې دلته ورته ماته دي خو دغه روان دي ولاړ دي او څوک یې اډو څه پروا نه ساتي دا ټوټلی ایرپورټ د دوبۍ ټرمینل 1 2 3 4 6 بیا د دوبۍ ایرپورټ نظاره هغه جهازونه ولاړ دي او دا تاسو وګورئ دغه امیریټس ایرلاین جهازونه دلته خلک پټای نه لکه زموږ د ایرپورټونو شانته دوبۍ ایرپورټ چې کومه ایریا ده لا ختمه نه ده او دا لوی ایرپورټ دی لکه چې موږ تقریبا په درې څلور پنځه شپږ کیلومتر لارو والا خو ایرپورټ یې لا ختم نه دی او زموږ چې کوم ګایډ زموږ دی په دې وخت کې هغه خو زموږ ډرایور دی د دې ګاډي د ده د وینا مطابق چې کوم دی نو موږ عمان سایډ ته د ډیزرټ سفاري دپاره چې کوم روان یو اویر عبیر ته روان یو ضروره دې ته ویلی شي امردي سټریټ امردي سټریټ لکه دا خو لار خو امردي سټریټ د ډېر لرې پورې چې کوم دی او په لارې باندې دا تاسو ګورئ لکه دغه دي لکه دا د کجورو باغونه دوه درې تیر شو او نور هم روان دي او چې چونکې زموږ سفر چې کوم دی نو دا ډیزرټ لکه صحرا ته تګ دی او سفاري دا ډیزرټ سفاري بنیادي خبره ده چې کجوره چې کوم دی بیا د دغه صحراګانو شینکې دی د صحراګانو ښایست دی او دواړه طرف ته چې کوم دی نو دا باغونه د کجورو موجود دي مخکې به بیا ښایو چې یاره مخکې